چې څومره زما خلیل دي هغه د خفوي اول ورسره واده وکړي بیا ترې پټېږي بیا چې حجرې ته ورشي دغه خلکو پته هم نه لګي او نه به ترې پټ شم نه به ترې پټېږم ولې چې یو سړي ته د خپل ووټ اهمیت پته ولګېده نو هغه به چې چاله ووټ ورکوي نو هغه به ډېر غټ سوچ کوي دغه چې کوم کانټیکټ نمبر دی دا زما واتساپ نمبر دی نور داسې خلک وي چې هغه د خورې دپاره خدمت کوي د پښتنو دپاره خدمت کوي او د خلیلو دپاره خدمت کوي کاشف علي به انشاءالله تاسو ته حاضرېږي او کاشف علي به ستاسو اواز اوچتوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی قدرمندو ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی نن را سره موجود هغه هستی هغه ینګ چې د تعارف محتاج نه دی واوا خان د خلیلو دپاره راپاسې دی د خلیلو بچو دپاره راپاسې دی یو ښه سوچ یې کړی دی سیاست ته راغلو قدرمندو خدمت یار خدمت باندې الله ملاویږي او داسې خلک چې سکرین مخ ته راځي او داسې خلک زمونږ او د ستاسو نسل دپاره راځي چې یاره وګورې زما نسل نوی کل په آیسو په پوډرو په چرسو په شرابو راوړېدو د دې خلکو سوچ هم دا دی چې یاره د نوي نسل دپاره سوچ وکړو قدرمند واوا خان را سره موجود دی چې د طرف محتاج نه دی ولاړ دی وټونو ته ولاړ دی قدرمند سپورټ کو به واوا خان اور ذاتی پښتون دی او خلیل دی نو چې خلیل وي یار خلیل خو بیا په مونږ ډېر زیات ګران وي ځکه خلیل وي قدرمندو بیا زما مشر زما سربره سهیل خان هوراره هم دی ځکه چې نن زه څه یم یو مقام ته رسېدی یم الله را یو نوم راکړی دی یو پهچان راله راکړی دی نو دا هر څه دی به شاته سپورټ د سهیل خان دی قدرمندو واوا خان را سره دی چرته هم ځئ مونږ واوا خان سره خبرې کوو جی قدرمندو واوا خان را سره موجود دی واوا خان یو جهان مننه چې تاسو موږ له ټایم راکو یو ښه سوچ د ینګ کل دپاره او کم ایج کې خپله هم وي راپاسې د خدمت دپاره څه به ویې غواړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو کاشفه زه ستا شکریا ادا کوم چې راغی او زمونږ کوریج کوئ زما خو هېڅ داسې اراده نه وه خو د یار دوست د خپلوانو د چار ښي چې راغه او ما سره کېناست او ما له مشوره راکړه چې یاره د دې کوم خدمت دی دا خدمت د هر چا د وس کار نه وي نن سبا هر سړی خپل جیب ته ګوري خپل دغه ته ګوري مفادو ته ګوري د عوامو پیسې دي په عوامو نه لګي مونږ ویو چې یاره دومره مونږ څه عوامو ته وښیو چې یاره ستاسو فنډ راځي ستاسو پیسې راځي دا په تاسو باندې ولګي نو تاسو ته ډېر څه میلاوېدی شي دې کې د کونډو پیسې وي د یتیمانانو وي د ماشومانو وي دې کې هر قسمه خلک شته دي خو هغه پیسې څوک چاله نه ورکوي نو زه د خپلو عوامو سره نه څه سیاست کوم او نه زه په دې ترو راوتی یم چې یاره زه د خپلو عوامو سره د کور ګاونډ یار دوست سره په ما باندې یو غټ اعتماد دی اعتبار دی مشرولي دا څه وړه خبره نه ده او نه څه د لوبو شیز دی دا یو غټ مقام لري نو زه دا ویل غواړم چې الله پاک مونږ کامیاب کړي انشاءالله زه د خپلو عوامو ته ښیم چې ستاسو څونه حیثیت دی او ستاسو څونه فنډ دی په تاسو باندې څه لګېدلي او څه در باندې لګي او ولې نه لګي در باندې واوا خان دا راته وایي تاسو خو ماشاءالله خپله ذاتي خلک یئ تاسو څنګه د سیاست لکه ډېر خلک شته که نه د سیاست کې بار رنګ خبرې کې قسم په قسم لکه ډېر خلک خفه وي مطلب سیاست ته راشي بیا هغه سبا خفه تاسو ولې دې فیلډ ته راوړی دی مطلب سیاست ته راوړی دی او سیاست کوئ تاسو خو یار خپله ذاتي خلک یې ماشاءالله نوم لرئ پهچان لرئ سیاست کول ډېره غټه ذمهواري که نه مطلب د هر چا اړه به خوشحالی د هر بچي اړه به خوشحالی د بېوس اړه به خوشحالی د کونډې اړه به خوشحالی بېکورو خلکو اړه به خوشحالی دا ډېره ګرانه خبره نه بالکل ګرانه خبره ده الحمدلله ول زه خپلې فیملی ته وګورم زما د نیکه حاجي یعقوب خان چې کوم تحصیلدار تیر شوی دی د هغوی نوم ته وګورئ زما د والد صاحب حسن خان داسې زما فیملی چې وګورئ نو الحمدلله زما یو شیستم ضرورت نشته دی نه مې پیسو ته شته نه د گاډو ګیم نه د پیسو ګیم شکر دی الحمدلله په هر یو شیز باندې پوره یم د خلکو په ما باندې یو اعتماد کړی دا اعتماد زه د خلکو ته ښیم چې دا به تاسو ته څنګه میلاوي ستاسو زندګي خو د سکون ده که نه
د اوسم سکون دی چې کله سیاست ته راغلی که نه خلک به نه ګیلې کې څوک به څه وي څوک به څه وي نو دا خبرو ته تا غاړه ایښې ده. بالکل دا زما مشرانو مې وه او انشاءالله ما مخکې مې ښې ده اوس یې مږدم او بیا به مږدم. دا هر سړي باندې دا سړی نه کوي. یو سړي باندې سړی مخ وینو نو په هغه باندې کوي. اوس که یو سړی راغو ما نه ګیله کوي خو هغه به ما باندې به مخ ویني ما به ګوري چې یاره دې زما وړي برداشت کوي. یعنې نن سبا والله کې څوک خپل زوی هم د چا برداشت کوي. واوا خان دا راته ووایه سهیل خان چې د تعارف محتاج نه دی خو هم ستاسو تره دی که نه؟ بالکل زما تره دی زما مشر دی. د هغه ما ښه پوره سپورټ کوي او هغوی ما ته مخکې نه ویلي چې انشاءالله زه خو خپل اوزګار نه یم او تا به زه پوره سپورټ کوم انشاءالله په هر قسم. واوا خان کامیاب شي الله دې کامیاب کړي. پښتنو سره خو به فراډ دوکه نه کېږي که نه پښتانه خو به بیا انشاءالله ستا اوجرې ته راځي ستا ډېرې ته به راځي تا سره به ناستي لکه ډېر خلک یې مونږ وکړه خپله کامیاب شي بیا هغه زموږ پښتنو له دوکې ورکې پټېږي دي کله ورته اسلام آباد یم کله ورته څه وي کله ورته څه وي نو هسې نه چې سبا کامیاب شو زموږ دغه پښتانه بیا تاسو نه خفګان کوي دا به راسره واده کوئ چې زما دا پښتانه خو به تاسو نه خفه کوئ. یاره انشاءالله نه مخکې چا نه پټ شوي یو او نه به بیا پټېږو. زه ما خو درته وویل چې زه سیاست نه کوم زه خدمت له راوتی یم. سیاست ما ته د سیاست ضرورت نشته. سیاست ته هغه سړی روزي چې هغه پیسه جوړوي ځان جوړوي. زه الحمدلله زه په دري جوړ یم ما ته د یو شي ضرورت نشته نه د پیسو ګیم نه د ګاډو نه د ځمکو ګیم چې یاره زه به ځان دا خو د عوامو به یو 100 لکه یو 50 لکه روپۍ وي دې کې به زه څه جوړ کړم چې زه دې سره د جیب نه کم ما ورسره الحمدلله کړي دي زموږ مشران هم کړي موږ به بیا هم کوو. نو زه به د دې پیسې دا زما ضمیر نه مني چې زه د یو غریب سړي پیسې روړم هغه زه په خپل بچو یا په کور کې وخورم نه داسې دي هېڅکله به هم نه کېږي انشاءالله او نه به ترې پټ شم نه به ترې پټېږم. ولې چې یو سړي ته د خپل ووټ اهمیت پته ولګېده نو هغه به چې چاله ووټ ورکوي نو هغه به ډېر غټ سوچ کوي. واوا خان پښتانه خو به تا کتلي تا سره به ډېره مینه محبت هم لري تا سره به ودرېږي هم دغه پښتانه چې کوم پښتانه تا اوس ویني خاص تر راحت آباد دی راحت آباد دغه زموږ خلیل روریان زموږ خویندې میندې زموږ پښتانه تا ویني څه میسج به ورکې څه پیغام به ورکې؟ د راحت آباد 112 نیبرهوډ نه زه ولاړ یم جي ما سره راحت آباد فارس پلوسې ترلزو برکندې دا ما سره دي انشاءالله. دی ته به ما خو درته سټارټ کې ویل چې دی ته به زه ښیم چې خدمت خلک څنګه کوي. یوازې ضرور نه ده چې یو سړی دې پیسې روړي سړي په دې باندې مړه ښه شي چې راشي اوس زه تاسو سره کښېنم چې یاره کاشف بھائی ستاسو دا کار دی زه خپله منډه وام زه خپل همت کوم یو کار به نه کېږي کول والا خو الله دی خو زه چې درته اوس چوټ جواب درکړم چې نه دا کار نه کېږي نو په دې هر سړی خفه کېږي چې یو سړي له ته مطمئن کړي او هغه سره لږه منډه ووایې ډاډ به ورکې چې یاره زه در سره یم نو هغه مطمئن شي چې یاره او ما غوټ بې ځایه نه دی لګولی هغه وګوري ویني چې یاره خپله منډه وکړه باقي کار کول والا خو الله دی. واوا خان زه منم چې پښتوني او تکړه پښتوني دا واده به راسره هم کې ترلزو دې یاد کو توزو دې یاد کو زما پلوسی دې یاد کړه زما پلوسی کې ډېر بې وسه خلک شته ډېر بې کوره خلک شته ډېر یتیمانان ډېرې خویندې میندې شته چې هغه سکرین مخ ته راځي نه خو هغې سره به انشاءالله هیلپ کې خو چې د ستا غوندې پښتانه وي زه منمه چې دا پښتون انشاءالله کامیاب دی د ده اخلاق او بیا د ده خبرې او بیا د ده ذاتي زندگی یو سړی ووي چې زه سیاست ته نه ودرېږم زه خدمت ته ودرېږم صرف سیاست نوم یې ورکړی دی قدرمندو دا خلک خپله ذاتي خلک دي دا خپله پښتانه خلک دي بیا سهیل خان غوندې او ایوب خان غوندې خلک دا د کشران دي اور ذاتی بیا پلوسی تاکال ریږي چې څومره زما مشران کشران دي خاص تر د خلکو له ځي راځي او دا خلک خدمت کوي. واوا خان چې وګورو پلوسی ترلزی یا مخدرزی یا توزی دا هم پښتانه خلک دي تکړه خلک دي ستاسو هم اخوا دی دغه خلکو ته څه میسج؟ زما خو دغه خلکو ته دا میسج دی چې دا خو تاسو به ډېر ازمو کړي وي او انشاءالله دې ځل تاسو ما ازمو کوي تاسو ته به پته ولګي زه خو تاسو ته ما وختي مو ویل چې دې ته د خپل د ووټ پته ولګېده نو دوی به انشاءالله چې بې ځایه ووټ نه بوځي. واوا خان زه تاسو ته یو سوال کوم په دې رانه خفه هم نشي او دا خبره داسې ده چې ډېر خلک راغله زموږ ترلزیوالې دوکه که زموږ پلوسی له دوکې ورکې قسم په قسم سیاست شکل کې راشي خو بیا د زموږ پلوسیوال زموږ ترلزي والا چې څومره زما خلیل دي هغه د خفوي اول ورسره وعدې وکړي دغسې ده که نه بلال صاحب اول ورسره وعدې وکړي بیا ترې پټېږي بیا چې حجرې ته ورشي دغه خلکو پته هم نه لګي.
نو دا خبره ستاسو ټیک ده دا خبره بالکل حقیقت ته چې MNM پټیږي MPM پټیږي ښه خلک پټیږي خو ما خو تاسو ته وویل چې یو سړی راغو او ما سره دلته کېناستو زه صرف هغه ته یو دوه خبرې وکړم نو د هغه په هغې باندې مړه خوشحاله شي چې اوس لکه زمونږ یو MPA دی یا MNA دی هغه د کوره نه روځي او هغه وایي چې یاره زما یا کرونا مسله ده یا بل څه مسله ده زه نشم راوتی نو اول چې زه د چوجرې ته لاړ شم او ماله یو سړی رو نه ځي نو زه خو نه د پیسو ګیم نه د بل ټیک ته کار به مې نه کیږي هغه خپل کوشش خو به وکړم که نه د خلیل لپاره به تاسو جنګ کوئ یاره انشاءالله مخکې هم کړی ما خو درته وویل چې مشرانو هم کړی دی مونږ به هم کوو بیا به هم کوو وابډې نه سویګیس نه دغه خلکو نه به غواړي چې کومې مسلې زمونږ په دې خلیلو راځي چې زمونږ کوم حق وي او حق نه میلاویږي نو د هغې دپاره به مونږ ډېر تر لرې پورې تاسو به مخکې انشاءالله بالکل زه به مخکې یم او زما عوام به ما سره وي او تر اخره به یې را سره انشاءالله انشاءالله ستا عوام به تا سپورټ کوي ستا عوام به تا سره ولاړي خو چې په سچ په حق چې څنګه تا خبره ده وکړه چې زه سیاست نه زه خدمت له راوتی یم قدرمندو واوا خان بیا هم درته یم یار داسې خلک سپورټ وکړي ځکه چې دا خلک زمونږ د نسل لپاره هم سوچ کوي ډېر خلک راغله قسم په قسم خلک راغله او زمونږ پښتنو له دوکې ورکې زمونږ پښتانې دوکه که خو زه منم چې ینګ دی د زمونږ دپاره سوچ کړی دی زمونږ پښتنو دپاره سوچ کړی دی او انشاءالله چې داسې پښتانه وي او دغسې ینګ ایج کې وي نو الله به کامیابوي بیا زما یو بل ورور په هغه هم زه فخر ویاړ کوم زما ټول لوریان دي چې څومره سیاستدان دي زما لوریان دي انشاءالله چې څوک د دې خورې دپاره خدمت کوي د دې سیمې دپاره خدمت کوي زه به ورځمه دغه خپرونه به کومه هغه دپاره به اواز اوچتومه دغسې ملک وقار دی یا نور تکړه خلک ولاړ دي هغه زما روریان دي انشاءالله هغې ته به هم ورځم خو زما مقصد دا دی د دې خپرونې چې داسې ینګ خلک دی خپل بچی پریخي خپل مور او پلار پریخي خپل کوروالی پریخي څه دپاره یې پریخي یاره زمونږ دپاره یې پریخي زمونږ خدمت کې راوتی نو داسې خلک به سپورټ کو واوا خان اخیره کې میسج هم زمونږ دغه سینیر د ستاسو چې کوم سینیر دی ملک وقار شو یا داسې نور ملک زرک صاحب شو ارباب زرک صاحب داسې نور سیاستدان تاسو ویني څه میسج ورکوئ یاره زه خو دا میسج ورکوم لکه څنګه زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې ارباب علمګیر زمونږ په دې علاقه باندې خلکو له کم کارونه کړي دي او کمې منډې کړي دي نو ارباب صاحب سره اکثر خلکو دوکې کړي دي زه خو دا میسج هم ورکوم چې تاسو مهرباني وکړئ وقار چې تاسو سره کمې منډې او کمې شپې ویښې تېرې کړي دي نو تاسو د هغه نتیجه تاسو هغه له ورکړئ دوکه ورسره ونه کوئ بالکل قدرمند وقار د وقار به صرف یو خبر لزو کما شپې 2 بجې وي او ډېر زیات باران و هغه باران کې د وقار منډې ما کتلې وي نو بالکل د واوا خان خبره چې ریزلټ ورکوي قدرمندو واوا خان له به هم انشاءالله دغه پښتانه ریزلټ ورکوي موږ به هم کوشش کوو چې داسې خلکو سره هلې ځلې وکړو داسې خلکو سره منډې تړي دغه چې کوم کانټیکټ نمبر دی دا زما وټساپ نمبر دی نور داسې خلک وي چې هغه د خورې دپاره خدمت کوي د پښتنو دپاره خدمت کوي او د خلیلو دپاره خدمت کوي کاشف علي به انشاءالله تاسو ته حاضرېږي او کاشف علي به ستاسو اواز اوچتوي راکړي اجازت ماله او واوا خان له خپل کیمرمین وسیم جان سره چرچرته په الله سپارم الله لره والسلام